خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار. زه 15 کاله وزیر وم، وزیر دلته استاد صاحب ذکر وکړو او دې ټولو استادانو ته پته ده چې زمونږ او ستاسو حکومت راغی، هغه ریفارمز مونږ وکړو، اصلاحات وکړو، اپګریډیشن، پروموشن، سروس سټرکچر، فوټیر، نوې ادارې، نصاب، وظیفې، لایبررۍ، روښانه د پښتونخوا پروګرام، ستوري د پښتونخوا پروګرام، کوالیفیکیشن انهانسمنٹ. په دې تعلیمي شعبه کې چې د دې جنګي حکومت څوره اقدامات او څوره اصلاحات کړي دي. 9 کاله زموږ نه پس حکومت شو، دا خاوره ډېره ده، خدای خدمتګارو خاوره ده. زه نن چیلنج ورکوم، چیلنج چې په تېرو 9 کالو کې یو ریفارم خو څه کوئ چې هغه امتحاني نظام چې د هغې مثالونه ستاسو په حکومت کې پنجاب ورکول، سند ورکول، بلوچستان ورکول، هغه امتحاني نظام نن دې ځای ته راغی چې زما بچی بچیان په 1100 کې څوک 1120 نمبر یلي او څوک 1130 نمبر یلي. تاسو ټولې ګوایي. 15 کاله زه وزیر وم، 15 کاله زه چا نه یم ښکل کړی. زموږ وابستګي د 100 کالو د دې تحریک سره ده. ځوانانو تاسو ته وایم او ستاسو په وساطت دې ټول کام ته وایم چې د دې کام هر بچې دا که سردار حسین دی، دا که زما د جومات یو امام دی، دا که یو سپین ږیری دی، دا که هر څوک دی، دا داسې کام دی چې چا دې کام سره په دې کامي سیاسي تګلاره کې مرسته کړې ده یا وکالت او ترجماني کړې ده، الله ولا دوره عزت ورکوي، دوره عزت چې دوره عزت په حکومت کې ني او دوره عزت په کرسۍ کې ني. دا زه تاسو ته د خپل پریکټیکل خبره کوم. تاسو نن سبا وګورئ چې دا زمونږ افغانان رونه خویندې په دې تاڼو کې، په دې لارو کوڅو کې، په دې کیمپونو کې، په دې بازارونو کې دوره تذلیل د هغوی کېږي، دوره تذلیل چې زه نه ګڼم چې دوره تذلیل به د چا هم شوی یا به کېږي. څومره چې زمونږ د افغانانو میندو خویندو مشرانو او بچو کې زاریان یم، موږ ټول پښتانه یو، د لر یو او که د بر یو، پښتانه یو. مور لرو، خور لرو، حیا لرو، عزت نفس لرو، روایات لرو او بیا یو تاریخ لرو. مشرانو موږ خپل مور خور ته څومره احترام لرو. زه دا خبره نه کوم په دې ټول پښتانه پوهېږي، خو تاسو په دې میډیا وګورئ ډېر تذلیلي روان او پرونی ورځ وه چې کله د شر دپاره په افغانستان کې وو پارټۍ جوړې کړې وو، دا واورئ ځوانانو، پېښور ته یې راوسته پښتونخوا ته د شر دپاره. او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دا به دلته یي، دا که ګلبدین وو، دا که رباني وو، دا که سیاف وو، دا کبلو، دا کبلو، دا کبلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاټۍ له پیغور ورکاو، وی د افغانستان نه دلته پښتانه مشران او میندې خویندې رالي، ولی خان پې خفه دی، ولی خان پې خفه نه و، خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي موله. په هغه وخت کې صرف زمونږ د جماعت اسلامي رونه او نور مذهب په نامه چې کوم خلک سیاست کوي او د دې ملک یو اداره په جار به دا خبره کوله چې دا جهاد فی سبیل الله دی، مسلمانان یو، روس را باندې حمله کړې ده، قبضه یې کړې ده، او یې ټوپک راوالی پښتنو چې هلته ځو. نن زه ډېر په احترام د جماعت اسلامي مشر ته ویل غواړم سراج الحق صاحب ته چې زما نه دروند پښتون، قابل پښتون او عالم پښتون خواست ورته کوم سراج الحق صاحب ته چې نن خپلې ټولې پاټۍ ته ووایه چې دا په کراچۍ کې، دا په پېښور کې، دا په کویټه کې، دا د پاکستان په هره برخه کې چې زموږ پښتنو افغانانو میندو خویندو کم تذلیل کېږي، دا جنډه پرون هم د پښتنو افغانانو د سر سوری و، دا نشان پرون هم د پښتنو افغانانو شمله وه
نن هم دا سبا بامی سراج الحق سے تخواست کوم چې سراج الحق سے پښتانیو ته به رامخکې کېږي او موږ به درپسې کېږو او دا خلک به منع کوو چې زموږ د میندو خویندو تضلیل به نه کوئ. ما ورته خواست کېښودو تاسو ته د دې جنډې خبره کوم، د دې جرګې په وساطت کوم، هغه پښتنو پولیسو ته کوم چې پښتانه یې مور خور لرئ، مور خور لرئ او بیا موږ او تاسو هم پښتنې میندې خویندې لرو. تعریف دا دی چې په خپل کلي کې ځو هغه ځای چې زموږ د کلیوالې میندې خویندې را روانې داسې موږ ځو که دا دار شي دا که دا عزیز تربور ولیدي دا که رضاکي دشمن ولیدي نو زه د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه ټولو پولیسو پښتنو ته افسرانو ته خواست کومه چې میندې خویندې لرئ دا چې کوم تضلیل روان دی خدای مکه پړونو کې نه دشمن اوچت کړی دی. که د خپلې پښتنې مور پای چا خوړلي نو دا به خپله مور خور ګڼي. نو دا ورته اول خواست کوم ټول کام تم دا وایم چې دا شاعران بوبوي چې چا یې پلو لیدلی نه و، چا یې پلو لیدلی نه و، اوس د تورخم په لاره ځي او راځي سرتور سرونه نه د جومات امامانو ته هم وایم د دین مرکزونو ته هم وایم چې په دې کې خو کالي چې ښځه به بورکا کوي، ښځه به سبق نه وایي، ښځه به بازار ته نه ځي او پردی ښځه ای پښتنو زاریان بیا په دین چې دغه ځای زموږ پښتو څنګه شي چې زما مور لور خور ته یو انتها پسند وایي چې ته به بورکا چای نو دغلته زما پښتو څه شو چې بای ته څوک او بیا پښتنو ته مو ګوري اعلانونه به وشي ټول ورسره راپاشي چې زموږ د میندو خویندو بېعزتي کېږي او د شر دپاره یې راوستي وو. نن ټول پښتانه غلي دي. نو بیا ځکه ټولو پښتنو ته ویل غواړو چې دا موږ یو کام یو که دا کام د جبر په ذریعه او یا دا کام د مذهبي ریا په ذریعه د خپلې پښتو نه او د خپلې پښتونولۍ نه دشمنانو لرې کړی دی. نو واوره چې نن دا سره جنډه اعلان کوي چې هغه خلکو ته دا خبره کوم چې نن درته اعلان نه کوم خو واورئ بیا موږ پښتانه یو، زموږ تاریخ دی. مور خور ته که بیا چا په کږه سترګه وکتل هغه بله ورځ ما کتو یو چڼي چجه کړې وه چجې مه کوئ چجې مه کوئ. پښتو او اسلام تصادم نه دی، پوهېږو چې د چا دپاره کار کوئ. نو پښتانه یو تاسو ته هم خواست کوم تاسو ته چې په خپل کلي وطن کې بازار محله کې چې کوم پښتون افغان سره زیاتې کېږي تضلیل کېږي بې ځایه یې تنګوي ټول لاسونه اوچت کوي او ما سره واده وکوي چې دا به خپل بچی رور مشر او مور خور ګڼو. مهرباني ودرېږئ د هغوی په سر. دا جنډه د ټول کام د سر سوری دی او د دې کام ترجماني کوي. دا بیله خبره ده، دا بیله خبره ده چې دا کام دې جنډې سره په هغه تعداد نه دی ولاړ چې په کم تعداد ودرېدل پکار دي. خو موږ ګیله د کام نه ځکه نه کوو چې که دې جنډې سره نه دی ولاړ نو خپل کام سره نه دی ولاړ. نو نجیم ظهیر صاحب وي زه د عوامي نیشنل پارټۍ نه خفه شوی یم. زه لږه مخکې دا خبره بوزم چې نجیم ظهیر صاحب ته د خپل کام نه خفه شوی د خپل کام نه خپل کام سره راغلی بیا سفر کې روان شوې. دا جنډه د کام ترجمانه جنډه ده د کام سره چې څوک ځي دا جنډه ورپسې روانه ده او دا جنډه یې اوچته کړې ده او چې د کام نه بیل ځي ظاهره خبره ده دا چې د کله دې جنډې نه بیل نه
د دې کام نه جلځي نو ټول کام ته خواست کوم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ راځئ دې کام سره روان شو. ګوره تاسو واورئ موږ عجیبه خلک پښتانه په دې روانو حالاتو کې ګرانۍ ته وګورئ په ایماندارۍ ما ته ووایي یو سړی د بجلی بل ورکولی شي یو سړی ما ته ووایي دا جلسه نه ده دا عوامي نیشنل پارټۍ جلسو ته جلسې مه وایئ دا د پښتنو جرګې دي جرګې د بجلی بل ورکولی شئ دکان کې سودا اخیستی شئ مریض له علاج کولی شئ په دې خاوره د کاروبار او د تجارت نام و نشان پاتې شو. په ایماندارۍ ووایئ چې د پښتنو د هر کور نه دوه دوه درې درې څلور څلور پنځه پنځه په مسافرو یې او په مسافرو نه هر سړی چې بجلی بل راشي ځان ځان له بینک ته روان یئ او د بجلی بل جمع کوئ خو یو ځل یو کلي جرګه ونه کړه چې یا لکه راشئ جرګه وکړو دا بجلي خو زموږ ده زما صوبه پیدا کوي په یوه نیمه روپۍ یونټ پیدا کېږي راځئ چې جرګه وکړو چې دا بجلی زموږ ده استعمال هم زموږ دی آمدن هم زموږ دی راځئ پښتنو چې جرګه وکړو چې دا خپل حق والو یا دا جرګه وکړو چې کومه پارټي داسې ده چې زموږ او زموږ د بچو یا د دې خاورې چې کوم د آمدن ذریعې دي یا د استعمال ذریعې دي یا زموږ د صوبې پیداوار دی د هغې د صوبې ملکیت دی راځئ چې ټول په ایماندارۍ هغه پارټۍ پسې روان شو چې کم از کم دا ژوند هم خو د انساني ژوند شي که نه داسې موږ کوو موږ یو کار کوو پښتانه یو کار کوو چې څوک راله پټۍ لګوي په کام یې ولو مرسته ورسره نه کوو پیغور ورکوو مضبوطو یې نه څانګې کې غوڅوو نو دې له لازم رالنډو ما غټ غټ ټکي ځنانو ما د زمانې نه د امن او د جمهوریت ناره وو او دا ستاسو ضرورت دی موږ خو ستاسو ترجمان یو د هر پښتون د چت د سر د تنور او د انغري ترجماني دا پاتې دی نو د امن او د جمهوریت ناره وو پښتنو موږ سره ملګرتیا ونه کړه خو ځوانانو تاسو ته وایم واورئ په دې منشور باندې هندوستان او پاکستان په یوه ورځ پیدا شوي دي یو ورځ جوړ هندوستان د امن او د جمهوریت په منشور لاړ کم چې د دې جنډې منشور دی وګورئ که نه اسمان ته ورسېده او که اسمان ته ونه رسېده کوئ هم نه تاسو ته وایم ښه ځان ته مې وویل د دې کام بچې موږ دا ټول کام کنجوس شو عمل هم نه کوو او منو هم نه اعتراف هم نه کوو هندوستان اسمان ته ورسېده که ونه رسېد تاسو راته ووایئ بخل خط کم ختم کړي دا د غرض خبره کوم د غرض هندوستان کې امن دی جمهوریت دی لاشه حال ته وګوره که امریکا سپر پاور دی روس دی چین دی نو دا به موږ د ځوانانو او د پښتنو په خولې نه راځي که دا تپوس وکړمه چې څلورم نمبر سپر پاور کوم یو دی که زموږ ورسره دوستي ده او که دشمني ده خو دا یو حقیقت دی چې دا هندوستان دی او یا پښتنو که نورې دنیا ته ګورئ او که نه ګورئ خپل حال ته وګورئ چې 85 کاله چې څنګه تک پکارو دې نشان سره هغه چې ورسره لاړئ وګورئ پښتنو ورسره خپل خپل کور ته چې موږ کوم ځای ته دا ځوانان ناره وایي باچا خان نه تر ایمل دا تاریخ دی دا لوی مزل د جیلونو نه د نظربندونو تاوانونو نه مالی تاوانونه ذهني اذیتونه ټول راته ووایئ ټول وایئ به ښه باچا خان دا دومره سختۍ د چا دپاره تېرې کړې تاسو ما ته ووایئ باچا خان دا دومره سختۍ د چا دپاره تېرې کړې تاسو راته ووایئ انسانیت دپاره ولی خان ته وګوره اسفندیار ولی خان ته وګوره او نن ایمل ولی خان ته وګوره خو بیا وروسته لاړ شئ دا جرګه ده بابړې کې دلته قیوم خان په اقتدار کې راځئ ورپسې څوک میاشت کې موقع داسې کي پہلا پاکستان بل لاشي نیا پاکستان هغه د قیوم خانه تسلسل نن سوچ وکئ
د پرویز خټک او د محمود خان په شکل کې موجود دی، په موجود نه تاسو هغه تسلسل هم را روان دی او دا تسلسل هم را روان دی. نو یا پښتنو چې په 50 کاله کې 50 ورته زه کوم چې د 50 کالو نه د پاکستان باشندگان یو، نو چې 50 کاله کې موږ دا کام نه پوهېږو، نو تاسو راته ووایئ چې بیا ګناه د چا دی؟ دا زموږ دی. پښتنو پښتو ژبه یې زموږ نه لرې وساتله، د تاریخ نه یې موږ لرې وساتلو. دا د دې دپاره چې دا ما وختي ذکر وکړو چې د پښتنو نه پښتو وباسي، پښتانه د پښتونولۍ نه لرې کړي، جرګې شاړې شي، اجرې شاړې شي. پښتو اسلام دی، پښتو دین دی. د پښتنو نه د دنیا شو او نه د دین شو. سوچ تاسو وکئ چې دیندار ټوپک راغستلی، ټوپک وایي دا کار غیر شرعي ګډولی، لا اله الا الله محمد رسول الله تړلې ده. دیندار شرعي خبره کوي، وایي دا کار د شریعت مطابق دی ډز، دا کار د شریعت مطابق دی ډز، دا کار د شریعت مطابق دی ډز. نو بیا په کار خدا وه چې یو سړی شریعت بدناموي، د شریعت غلط استعمال کوي، نو بیا د پښتنو د خاورې د دین د مرکزونو عالمان استادان پوهانو له پکار دي چې د هغه دین د مرکز نه نه تپوس وکړي، مخه یې ونیسي، رهنمایي وکړي. خاموشه دي، خاموشه دي. نو چې بیا موږ مقتدیان د دې جنډې کارکنان د خپل کام وکالت کوو چې ولې بې ګناه وژنئ، ولې بې ګناه جبر کوئ. نو بیا څنګه چې ما خبره وکړه، بعضې چني چجه کوي، چجه کلاو ورته پښتنو وایو چې دا جنډه د دې کام د سر سوری دی، دا نشان د دې کام شمله ده. که دا کام ټول دې جنډې سره نه روان، نو دا جنډه د دوره تاوانونو، د دوره تکلیفونو، د دوره الزامونو، د دوره پیغورونو او د دوره مشکلاتو باوجود به ټول عمر د حق دا ناره په هر فورم اوچتوي چې دا جنډه د دې کام ده، د دې کام د بل کام نه ده. پښتنو زه ټولو ځوانانو نه دا توقع کوم، د ټولو ځوانانو دا سوچ وکړئ چې خو الیکټریبل یې ما بونیر کې دا له پاټۍ ټکټ را کړی، خو دا ستاسو مینه ده چې تاسو زما په راتګ دلته خوشحالېدئ چې که زما او زما په شان د دې پاټۍ نور کارکنان الله دې وکړي چې تاسو ورته خوشحاله شئ. دا خو رز ده او دا خو د ډېرو غیرتي تاریخي خدای خدمتګارو خاوره ده که د غر سر ته تګي. وعده ده تاسو سره د باچاخانه د یو استازي په حیث، د ولی خان د پیروکار په حیث او د دې جنډې د یو کارکن په حیث چې د غر سر ته به ځو او دغه کام بچي ده به د کام والی دغه پیغام او دغه دعوت او دغه بلنه چې ده ډېر په احترام وړو. انشاءالله دا راسره وعده راکړي. د پاکستان او د افغانستان تجارت بند، میاشو شوه، انګور، خربوزي، انار، مڼې د کروڑونو اربونو روپو څښاک دی هلته، څښاک. دلته وګوره د تورخم نه دې پله اوسه میوه خو څوک تصور نشي کولی، میوې هم په موږ بندې کړې. دا د دنیا په یو قانون کې نشته. د چین او د پاکستان لاره به کلاوي او چې کلاوي دا زموږ سیاست دی، دا د دې کام ضرورت دی. د هندوستان او د پاکستان لارې به کلاوي، شل ورسره نورې کلاو که نور. خو کابل کې هم یو سپینږیری پښتون پښتو وایي، ټول پښتانه دي، پېښور کې هم پښتانه دي، وینه یې یوه ده، خټه یې یوه ده، په کامیت هم یو دي، ژبه یې یو ده. وګورئ
داسې دیوالونه یې پکې والي، داسې دیوالونه چې ته به وایې چې دا دشمنان دي، دشمنان. ما ته پښتنو چې دا تاسو ورپسې منډې وهئ او پښتنو په پردي خیرات کې سپي په ډانګونو وهئ. سپي مه کوئ. څه کړی شو؟ سردار حسین بابک په 2008 کې وزیر و. ما درته وویل چې عزت کې خو خدای دوره اضافه راکړه چې وزارت کې چا نوم خپل کړی، نن نه وزیر یما، نه ممبر یما، نه کونسلر یما، چې د پښتنو کم کلي ته ځمه صرف وجه دا چې د پښتنو دا شمله مې په سر کړې ده. خلک مې ښکلی، ټولو ځوانانو تاسو ته وایم چې هر ځوان زما بچی دی د دې خاورې، هر ځوان زما بچی دی. زما بچو د کام دا شملې مه کوزوئ. او کام کې که څوک کوږ ولاړي، کوږ که سرګرئ روانې کوي، نو بیا به ورسره جګړې نه کوئ، نه به تشدد کوئ. په ګاډي کې هم چې ته روان یې نو بابک صاحب کښېنه، دا د پښتو خبره ده. خو د پښتو نه خو زما بچي لرې ساتلي، نصاب نه یې وباسلې ده. په جومات او په مدرسه کې به د پښتو شعر نه وایه، فارسي وایه، اردو وایه. د کلي په سکول کې پښتانه بچي، پښتانه استادان خو اسمبلی په اردو کې، د کرکټ کومنټري په اردو کې. اخبارونه ته وګورئ د دې صوبې د دې کام ذکر به پکې نه. که په انګو کې جومات شهید شي، جومات 500 قرآن شریفونه شهیدان شي، مصلی شهید شي، امام شهید شي، مناره د جومات شهید شي، د پیغمبر علیه السلام د میراث منبر شهید شي. په ایماندارۍ ما ته ووایئ د پښتنو په خاوره په یو جومات کې دعا چې تاسو کړې ده ما ته ووایئ، غږ هم اوس نه کوئ، ووایئ وکړئ اعتراض چې نه وایي نه اعتراف به هم په تېزه نه کوئ، منئ به نه ځو مخکې. بیا 15 کاله تېر شو، جرګې له دله راغلی یم. تاسو خو د ښار خلک یئ، زه ګورئ غرسانه یم، په یوه پوهېږم، په یوه. او دا درته وایم چې ما راولئ، زه د دې کام هغه بچی نه یم، زه د دې جنډې ګورئ هغه کارکن یم. تاسو مینه ده چې تاسو بابک زنده باد وایئ. خو ما هغه بله ورځ لونخوړ کې هم دا خبره وکړه چې په ما میندې د کام د ترجمانۍ دا سره کرکنه جنډه پورته کړي او دا د کام شمله دې وتړي. تاسو بیا ما ته ټلیفون مه کوئ، زه به راځم او په دې کوڅو کې به تاسو سره منډې وامه. دا د دین مرکزونه د الله تعالی احکام او د پیغمبر د طریقې د ښودنې دپاره دي. تر ورځ هغه د دین په مرکز کې ناست دي، کله پکې د ناظم له جلسه کوي، کله د صوبایي اسمبلۍ ممبر له وروره جلسه کوي، کله د پاټۍ جلسې غټوي، نو هغه ماشومان ګاډو کې جلسو له بوځي، کله چې دا خپل سیاسي جماعت دا دیني مرکزونه دفتري ګرځولي دي. نو ما درنه تپوس وکړو، اوسه کوئ ځان ما، موږ خو شاګردان یو، موږ خو مقتدیان یو، زموږ راهنمایي وکړئ. نو بیا تندې ګورنجي کړئ، تندې به نه ګورنجي کوئ. دې کام له به د ټولو سوالونو جواب ورکوئ او بیا د دین استادان یئ، ستاسو احترام به دین هم سیوا لرو. خو دغه رویه نامناسبه ده، جنګ نه کوو، پښتانه یو، د دې خاورې پیدا یو. دا رویه غیر مناسبه ده، غیر مناسبه ده. دا جنگ او دا اور چې راغلی دی، ګراني د دې پیداوار ده، بېروزګاري د دې پیداوار ده. په لکونو ځوانان پښتانه مسافرۍ دا د دې بدامنۍ پیداوار ده.
په ایماندارۍ راته پښتنو ووایئ چې د دې جنډې نه علاوه د پاکستان د یوې جنډې پالیسي د بدامنۍ په حواله موجوده شته، تاسو راته ووایئ. داسې اواز خو نه دی په کار کوي. نو بیا ځکه دا خبره کوي چې دا د روسي جنټان دي، د هندوستان جنټان دي، پاکستان نه مني، 14 اگست نه مانځي، دا چل کوي هغه چل کوي، نه جنټان دي نه غدار دي. ګناه یې دا دی چې د دې کام اواز یوه جنډه کې دا همت نشته، په یو پاټۍ کې دا همت نشته چې د دې لکونو کونډو معذورانو مریضانو بېروزګارو د دې ځپلي کام د دې مظلومه کام چې په وسایل یې ولم قبضه کړې ده، علمي تجارت یې بند کړی دی او ټول عمر یې پرې دا هغه ټوپک مارو د ټوپک شپېلۍ په سر ایښې ده. هېڅ چا کې دا ایمان نشته چې د دې کام فریاد دنیا ته ورسوي. هېڅ چا کې دا ایمان نشته چې د دې مظلومه کام ترجماني وکړي. نو ګناه کام ادا دی چې ستاسو ترجماني کوي، اختیار ستاسو دی چې په خپلو پلوي اوچتو لګوئ او که په کاڼې ولئ، دا اختیار د کام دی. موږ د دې کام بچي یو، زموږ کار تبلیغ کول دي، اختیار په هر صورت کې د کام دی. زه ډېر زیات شکریه ستاسو ادا کوم. د عوامي نیشنل پارټۍ کارکن ځان فرد پورې مه تړئ، کام پورې ځان تړئ، کام پورې. او دا ترجمان ګون زه چې ستاسو مخې ته ولاړ یم، په دې تحریک کې زموږ 100 کاله وشو، 100 کاله. تاسو یو ریاست وډبولئ، موږ 2 ریاست وډبولي یو، والي اسواد او 68 نه پس دی. خو 9 کاله ما اپوزیشن وکړ، 9 کاله. دې وختو ته بچو مو ګورئ داسې دا پرویز خټک کاکا به ورته وایم مشر غزني باندې کردارونه بیا زموږ فیس کمزوري کړي. او دا زموږ د یو وطن خلک غمونو خادو کې میلاډېږي، زموږ د چا د ذات سره جنګ نشته، کار نشته. قیوم خان د رګ رڼا په دې تاریخ ګولۍ ورولې، دا د هغه سوچ تسلسل دی. 9 کاله ما اپوزیشن وکړ، 9 کاله. ولې زما وزارت نه دی خوښ، بنګلې مې نه دي خوښې، مراعات مې نه خوښ. موږ نظریه کوو ټولو پښتنو له چې څنګه وله د جومات مسله پرېښودل دي پکار. یو پښتون د جومات مسله پرېښودل چې تاسو راته او په هغه جومات کې ټول پښتانه په یو صف کې ولاړ یو. لکه زه درته اوس دا خبره وکړم چې ټول کام دا جنډه مه پرېږدئ، نو بیا به خلک چجې کوي، خو هغوی به کوي. دغه سہولتکار دي، سہولتکار کام یې د دې خپلو بچو په خاطر، د دې خپلې خاورې په خاطر، د دې بدحالۍ او پسماندګۍ په خاطر د باچا خان د سپایي په حیث باندې ټول کام ته خواست کوم، ټول کام ته چې دا ترجمان سور بیرغ په خپله اوجره مو لګوئ، په کور یې مو لګوئ، په دکان یې مو لګوئ، په بازار یې مو لګوئ. که چا پردی کوري په هغې کور یې نشي لګولی. ای پښتنو زمیندار خلک یو، په ګاړه بوساړه یې ولګوئ. شپېته جنازې موږ د یوې جلسې نه پورته کړې، موږ د حق اواز نه غلي نه شو. دا شپږم بانګ دی، د دې کام ترجماني شپږم بانګ دی. وخت ډېر ناوخته شو او زما هم مړه غواړي، خو راځو به انشاءالله که خیر وي. مالا د دې پښتنو تاریخ دا دی، ما کتلی دی. زه د بونې رمي خو لکه مثال دماغ مې کار کوي. دا پښتنو کې چا له ډېر اهمیت ته ورکړي، بیا د هغه نه ځان روک شي، نو خیر دی لږه ګزاره ما سره کوئ. زما سره وعده ده، زه هغه خلکو کې نه یم، خو انسان یې که نه، او نو بس خیر دی. زه دا نارې چې موږ ووو چې دا زموږ په خوله راشي، زموږ په خوله ګوره پښتو ژبه موږ نه وایو، نو ما درته وختي وویل چې په دې بازارونو کې زموږ پړوان دي، زموږ پښتنې میندې خویندې بېزته کېږي. یو پښتون تاسو غږ کوئ ما ته ووایئ. هغه ورځ کراچۍ کې پولیسو یو کوچی ماشوم، چا یې په ویډیو کې هغه ماشوم لیدلی چې هغه یې ټکاو لاس مې اوچت کړی، چا لیدلی و؟ تاسو بیا څه ګورئ؟ کېنه پکې ګورئ، دا ګورئ که نه چې زه وایم چې عوامي نیشنل پارټي، تاسو به وایئ چې زنده آباد، ښه زنده آباد. دلته ډاکټران هم شته، دا اواز چې په تیزه کوئ نو
دی وایي چې دا پیپړې دې سره کولاوي دا ښي که نه کورونا مورونا هم راځي. عوامي نیشنل پارټي تاسو ته پته ده ما چې داسې د بې خونده اواز وي که نه نو بیا ما لا شي چرت خرابوي. زما اواز ته وګوره او تاسو خپل ټول او تاسو ځان وشمارئ او زه کې واخلئ. عوامي نیشنل پارټي نو موږ یوه ناره ووایو دا ستاسې ناره ده خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل دا ستاسو ده ستاسو که تاسو پې اعتراض وي نو تاسو یې وایئ نو موږ به نیشنلیان تاسو پسې اواز ستاسې ناره ده چې زه وایم چې خپله خاوره خپل اختیار تاسو به وایئ چې نه منو د بل اختیار او لاسونه به دواړه اوچتوئ ښه دا خو منئ چې د پښتنو په خاوره بدامني ده که نه امن غواړئ ټول وایئ زه به وایم چې موږ په خپله خاوره دا د ماښام بانګ رانږدې دی سوچ وکئ د پښتنو داسې کلی او محله نشته چې د هغې په مقبره کې د هغې کور د دهشتګردۍ شهیدان یې پراته وو د هغې ته عقیدت دی نو چې زه وایم چې موږ په خپله خاوره امن غواړو دوه کې دی موږ په خپله خاوره فخر افغان باچا خان را لنډه به کړمه چې زه اوس وایم چې ځو تر خپل منزله ځو تا سره ایمله ځو مقصد یې دا دی چې باچاخانۍ سره ځو او دې جنډې سره ځو نو ستاسو د پښتنو د جرګې په دې صلاح ده چې د خپلې ترجمانې جنډې سره ځئ ووایي راته بیا اواز تیز را کوي ښه چې زه وایم چې ځو تر خپل منزله ځو تاسو به وایئ تا سره ایمله ځو زو تر خپل منزله ځو د پت ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې د پت ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې چا پېژندلې نه وې دې د پښتنو نه